حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. دا سورة نحل مبارکه آیات نمبر 1 او آیات نمبر 2 دو آیاتونه دي. سوره حجر 99 آیاتونه و سوره حجر مبارک. سوره حجر ختم شو، سوره حجر پسې دا سوره نحل مبارک شروع شو. دیتا سوره نحل وایي. نحل د شهد و مچیو توای دیکیون د شهد و د مچیو بیان ده. و اوحى ربك الى النحل. نمبر 2 د دې سورت دوم نام سوره نعم ده. نعم د نعمت جمع ده ځکه دې کې د خدای د ډېرو نعمتونو بیان. بہرحال سورہ نحل مبارک مکی سورت د ہجرت نمخ کی نازل شوی دی. اس دی سورت مبارکی 128 آیاتون دی او کلمی فکی 2800 یعنی 2840 کلمې دی پکې 7707 پکې حروف. اتا امر الله. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لما نزل قوله سبحانه وتعالى کله د خدای د طرفنا د آیات را نازل شو چې اقتربت الساعه وانشق القمر، قیامت نږدې راغی، سپوږمۍ اوچوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې او ځل مشرکین مکه ته معجزه ښکاره کړه. سپوږمۍ ته داسې اشاره وکړه، سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. مشرکین مکه ورته کتل خو بیا هم ایمان رانه وړ. دا د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه او دا هم د قیامت د نښو نه یو نښه.
چې دا آیات را نازل شو چې اقتربت الساعه وانشق القمر قیامت نږدې راغی سپوږمۍ اوچوده دوه ټوکړې شو مشرکین مکه چې وو بعض نورو طویل چې ان هذا الرجل يزعم ان القيامه قد قربت ویل دا کس چې دا محمد ته دا ګمان د چې قیامت نږدې راغی دوی خو قیامت نه مانو بس ای تاسو بن شئ ځانونه بچ کړئ د بعض هغه ګنده اعمالونه چې تاسو یې کړئ کېدای شي که د خبره رښتیا نشي چېرته واقع قیامت را نشي موږ خو منو نه خو بیا هم احتیاطاً د بعضې ګنده اعمالونه ځانونه بند کړئ پرهیز وکړئ مونږ ګورو چې څه چل د واقع قیامت راځي که نه راځي محمد عربي خو وایي اقتربت الساعه قیامت نږدې راغی څو شپې انتظار وکړو قیامت برپا نه شو قالوا ما نرى شيئا یو بل تیویل یا شیخ ما نرى شیئا من شیء هم نوینو محمد عربی اقتربت الساعة کم دا څو شپې تیرې شوې کم د قیامت د الله د طرف نه دا را نازل شو چې اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ای خلقو تا د دوی حساب نږدې راغی کنه چې د قیامت په ورځ به الله د دوی سره حساب کړي حساب نږدې ورته راغی خلقو ته لیکن بیا هم دوی اعراض کړي کنه مخ اړوي د خدای کلام نه مني محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي د الله په توحید ایمان راوړي چې کله دا را نازل شو چې اقترب للناس حسابهم فاشفقوا ويريدوا مکه والا ويريدوا چې کېدای شي چې واقعي حساب را نږدې وي کنه ويريدوا انتظار یې کو څو ورځې هغه حساب را نغی قیامت را نغی بطور مذاق مشرکین ویل یا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا به او محمد من شیئم نوینو د کوم شي نه چې ته مونږ یاروي شیئم په نظر نه راځي نه قیامت شته نه حساب شته چې کله دوی دا ویل فنزل اتى امر الله جبريل راغی دا آیاتونه را نازل شو چې اتى امر الله د خدای حکم راغی کنه یعنی قیامت راغی چې دا را نازل شو چې اتى امر الله او خلق قیامت راغی جناب رسول الله چې په کوم ځای ناستو کنه د عیبت په وجه درو په وجه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځای نه ټوپ وکنه چې ټوپ یې کو
ورفع الناس رؤوسهم خلق سرنا داسي اوچت کو صحابه کرام مشرکین هم داسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قتل مشرکینو دا ګمان وکړو چې واقع راغی او یریدل چې واقع قیامت راغی بس برپا شو ورپسې ډایرک دا لفظ را نازل شو چې فلا تستعجلوا جلدی مکړی راغی درا غلی مانا دا د چرا روان د قیامت را نزدې ده برپا شوی نه ده او کنن د کسبا ده دا ملک د زرغون شاه ده کنن د کسبا ده بس برپا بشرا بشکنه دا فلا تستعجلوه جلدی مکړی د قیامت باره کې چې دا ټکی را نازل شو مشرکین مکه مطمئن شو استعجال ستوای استعجال جلدی طلب مجیء شیء قبل وقتی چې ته د یو شی طلب کړې دغه د وخت نه مخکې وخت یې راغلی نه وي او ته طلب کړې چې زر راشي زر راشي حدیث کې راځي حرتي انس رضی الله تعالی عنہ روایت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين كفضل إحداهما على الأخرى وزم السبابة إلى الوسطى حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بعثت انا وساعة كهاتين ز خدای پیغمبر جوړ کړم راویلې غلما لیکن رسول الله وای ز او قیامت ما او قیامت والا دغه شان رالو لکه دا دوی ګوتې داس رسول الله په دا دواړو ګوتو داسې اشاره او دا ګوته دا ګوتې د دې میز د ګوتې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ملاو چې ما او قیامت داسې نږدې نږدې لکه دا دوی ګوتې چې سره نږدې لیکن زه د قیامت نه دومره مخکې یم لکه دا د مینځ ګوته چې د دې بلې مسواکې ګوتې نه لږ مخکې ده وردا د مینځ ګوته چې ده د دې مسواک والا ګوتې نه لږ اوږده ده تیره ده رسول الله عزت د قیامت نه بس دومره لږ مخکې راغله ما پسې به ډایرک قیامت راځي ځکه بل پیغمبر نبی دنیا تراتلو والا نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به ډایرک قیامت راځي فرمای اتا امر الله دا خدای حکم راغی یعنی قیامت راغی مطلب دا چې قیامت را نږدې ده را روان ده فلا تستعجلوه تاسو جلدی مکړئ کنه په خوله باندې قیامت مغواړئ چې قیامت به کله راځي کنه او مشرکین مکه د قیامت لپاره تیاری وکړي چې دا تاسو کوم عقیده کې یې
چې دا بوتان د خدای شریکان دي زموږ معبودان دي د دې بوتانو د عبادت نه او د الوهیت نه توبه وباسي د شرک نه توبه وباسي سبحانه سبحانه توبه 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 الله د شرک نه پاک ده زما استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا غلام محمد صادق صاحب 400 والا دارالعلوم اسلامیہ 400 کی حضرت استاذ الحدیث استاذ التفسیر درې ځله ماته نه د قرآن ترجمه کړی و د اول نه تر اخر حضرت وویل چې سبحانه توبه 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 خدای د شرک نه پاک ده او مشرکین مکه تاسو چې بوتان خدای سره شریکان ګرځولې دي کنه چې لات منات عزاد وغیره د دې بوتانو د عبادت نه توبه وباسئ د خدای توحید تراشئ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ستاسو معبود یو ذات دغه نسوا بل معبود نشته کنا هغه ډېر لوی مهربان ذات او نهایت مهربان ذات وتعالى على لويدا على بلندا عما يشركون دغه بوتانونا چې دوی علاوه ما سره شریکان جوړوي کنه ينزل الملائکه الا را کوزوی فرشتے را لیگی فرشتے جبریل را لیگی کنا بروحی فوحی سرا اندی اللہ جبریل تا وحی ورکڑی جبریل انبیاء و ترا لیگی کنا مکی والو بویل چی محمد عربی دا غریب دا یتیم دا څنګه پیغمبر جوړ دا خو په ټول عرب دنیا کې د دنه بل غریب شته نه یتیم ده اوس که فرشته راتلای وحی راتلای او الله د چا نه پیغمبر جوړولی او یو لوی مالدار به پیغمبر جوړ کړی وای مکه کې لوی مالدار او سردار ابو جهل یو طائف کې یو لوی سردارو ملکو عروه بن مسعود ثقفی نوم یو طائف کې مکی والو به چې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم طائف کی عروه بن مسعود ثقفی دالوی سردار دا مکہ کی ابو جهل سردار مالدار دا که وحی راتلای اللہ پیغمبر جوڑولی نو دا ابو جهل نبی جوڑ کرائی وی ابو جهل دا نبوت مستحق دا یا عروه بن مسعود بی پیغمبر جوڑ کرائی وی اللہ وی چې اوس نبوت خو ډېر لوی نعمت
اوس دا زمان نبوت چې دا د نبوت خزانه دا دوی تقسیموي کنه اوس دوی ما دومره کمزورې بولی چې د نبوت خزانه چې د نبوت دا دوی تقسیموي چې د عروه بن مسعود ثقفي په سر باندې وای تاج د نبوت په کار دی د ابو جهل په سر اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا آیات زمان نبوت چه خاص نعمت نبوت دا د نبوت تقسیم ولی دا دی لاس که دا چه تقسیم ویکنه نبوت خو در کنار زدی پوزا غصه وما تنت کی غواړه نبوت در کنار نحن قسمنا معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الله وإذا دا رزق دا معيشت دا مال دولت دا رزق تقسیم عمدی تند ورکڑی دا رزق مال دولت الله وإذا بخبل لاس تقسیم امکنا چی چاہتا چمر اغوارم وری اکرما انبوت خلوی خبر دکنا ينزل الملائكة راكو زوير عليك على فرشتي يعني جبريل أمين بروحي فوحي سرد وحينا جبريل تعالى وحي ورقلكنا من أمره فاقبل حكم سرى على من يشاء من عباده فأغبند باندي على وحي راليگي أغبند على في غنبر جوروي كم جدا لا خوخش كنا من عباده دخبلو بندگانونا چخبلو بندگانو کی دا اللہ کم بنده خوخش دغا پسر تاج نبوت ورکی دی مکہ کی عربوں کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ویزا ما خوخشو ابو جہل دانور سنبور میں ندی خوخشوی اس دی پیغمبر تا اللہ وحی راولی گی پیغمبر تا چوائی چی تا چا اکڑا کم خبر اکڑا قوم تا ان انذروه انبیاء تعالی فرمائی چی تاسو اویروی کنا خلق کنا خلق زما دا عذاب نا اویروی او خلقو تا دا دعوت ورکوی چی لا الہ نشت بل معبود بل دا عبادت مستحق نشتا الا انا مگر علاوہ زیما دا عبادت مستحق علاوہ بل نشتا الا انا مگر زیما صرف زما عبادت کری و الہکم الہ واحد قل هو الله احد زيو ذات يما زمعبود يما زما عبادت کړی کنا فتقوني الا وای زمانہ او یریږي شرک مکړی کنا صرف زما عبادت کړی کنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا